بسم الله الرحمن الرحيم. قال امام محمد رحمه الله فرمائي دغه دی کنه ومن باع عبدين ب1000 درهم على انه بالخيار في احدهما 3 ايام فالبيع فاسد وان باع كل واحد منهما ب500 على انه بالخيار في احدهما بعينه جاز البيع الاكبر غوري جي د خيار شرط بیان شروع دی دلته د یو مسله بیانې جامع صغیر په حواله مسله دا ده یو سړي دوه غلامان خرڅ کړل لکه ما دوه غلامان په هدایت خرڅ کړل په 1000 روپۍ او دا مې ورته ویل یا هغه ویل چې بس هدایت ته په خيار کې دوړو کې چې کم یوم اخلي درې ورځې پورې تا خيار دی د یو غلام څو پیسې دي د دې بیان ونه شو کم غلام اخلي کم نه اخلي د دې بیان ونه شو دا بیا فاسده ده زده شو دویم صورت دقه دوه غلامان می هدایت لور کړه په 1000 روپۍ الکه د 500 روپۍ دي د دم 500 روپۍ دي تفصیل له سمانو پکې وشو فرق را لیکنه دویم فرق په دې پلانکی کې تا خيار دی او پلانکی کې نه دی تعین د هغه مو کې چا کې چې خيار دی دو فرق شو نو دې صورت کې به جایز ده ما خپل ټول به پوي شو ورزو بکنه او ته وره ومن باع عبدين ب1000 درهم څوک چې خرڅ کې دوه غلامان په 1000 روپۍ على انه بالخيار شرط دا ولګي چې مشتری به خيار کې فی احدهما یو کې به خياري کم یو ولي کم نالي څو ورځې خيار به 3 ایام دا بنې روي 3 ورځې یاد کړي نفل بيع فاسد بيع فاسد ده وان باع كل واحد منهما او که خرج کې هر واحد پر دوړو کې به 500 په 500 مجموعه 1000 روپۍ فی څو شو یا یو پشپک سوره متعینی کې دبل په 400 دی لنډه ده د هر یو د پر پیسې متعینی کې یو فرق على انه بالخيار في احدهما بعينه شرط دا ولګي هدایت ته په خيار کې په دې بلانکی کې معاینه کې ندی صورت کې جاز البيع بيع جائز ده تاسو لږ متوجي شئ صاحب د هدايه فرمایي د دې مسلې څلور صورت دي څو صورت دي ما تلک برو غوري وایو به سبق سره وند کو اول صورت کم چې کتاب کې اول بیان شو مجموعه پیسې مقرر کی د فی غلام پیسې نه مقرر شوی دو کتابونه خرڅ کړي دي فی کتاب پیسې نه مقرر شوی دو پینونه خرڅ کړي دو غاړي خرڅ کړي فی هغه پیسې نه مقرر شوی یو به کوم یو کې خيار دی هغه نه دی بیان شوی دا ول صورت دی نو دا صورت چې دی کې بیا ناجایز ده عمدا شوی وکنه ای سبب سي ورزوخه به د عدم جواز وجه تدي وایو خپل یو اوس کټول خلاصو هم به نبی رشي به قصه جوړيږي بس کوم صورت راځي دغه خلاصه وایو ګوره یو ته والمساله على 4 اوجه احدها یو بدغه سلور وجو کې واوره هغه د الله يفصل الثمن د فی غلام د فی مبي ثمن تفصیلونه کې ولا يعين الذي فيه الخيار او نموین کې هغه چې چا کې خيار دی وهو الوجه الاول في الكتاب هم دا اول وجه ومتن کې بیان شول دا څه کنه وفساده واستدي فساد را بیان کې هدایت دا ولي دا بیا ولي فاسد دی ویجی من شروع باب شروع کې ویلو کتاب په شروع کې چې مبیا کې کله جهالت مفسد المنازعه بیا فاسد دی او دا شان کې بسمنو کې جهالت به هم بیا سوي فاسد دلته دوړو کې جهالت دی څنګه د فی غلام سمن مقرر کړي نو کوم اخلي کم نه اخلي به پیسو کې لانجي ابو وی پلان کې چې اخلي د دې شپږ سو دي دا وینا لکم چې علم د دې 400 دي همدغه شان مبیا کم یو دي کم یو مبیا نه ده هغه کم جهالت دي مبیا کم جهالت سمن کې واورا وفساد ولجهالت الثمن یو والمبيع دوا پوره بیان کړي لان الذي فيه الخيار زکاغه غلام کم کی چې خيار دی کل خارجیان لق دی د کوم غلام کی چې خيار دی کنه توجه جی
نو کله چې په مبیع کې خيار وي هغه باندې لا د بيع حکم نه لګي چې د مشتري ملک تلاړ شي بيع حکم پکې لګي نو هغه ته حکمن بيع نه شامله واوره هغه دا چې لکه خارج د عقد ناید العقد مال خيار لا ينعقد في حق الحكم عقد چې په حق عقد کې چې کله خيار وي لا ينعقد عقد نه منعقد کیږي خو په کوم حیثیت نه منعقد کیږي د حکم به اعتبار سره پیږي کنه خيار شرط خو معنی د حکم یار مونږ ویلو کنه ابتدایي حکم لره معنی وي نو په اعتبار د حکم سره کوم کې چې خيار دی ګوي چې هغه کې سره عقد شوه دینا نو فبقيت داخل فيه احدهما لن دار یو پکې داخل له بوایا کې اوس کم یو داخل له کم یو خارج دی پته لګي مبيع مجهوله وهو غير معلوم نزلت دغه دی کنه او سمن هم معلوم ندي چې دا کم یو بیا کې داخل له د څو پیسې دي متعینه کم خارج دی دغه څو دي دا معلوم ندي دویمه وجه دا د مولوی سے بر وګړي دا به وسوایو چې د هر یو پیسې مقرري کې 500 د 500 د 600 د 400 د 100 د 900 د او خيار چې دی بدی خي طرف والا کې دی غس والا په طرف کې نشتا نو وس کما چې مبيع دا چا کې چې خيار نشتا غو معلوم دی دغه سامان هم معلوم دی 500 دی 600 دی 200 دی 200 دی هم معلوم دی نه سامان مجهول دی نو مبيع مجهوله ده بای صحیح ده که فاسده ده صحیح ده وره والوجه الثاني ان يفصل الثمن تفصيل وکي چلکه د کوم کې چې خيار دی دا د 400 د کوم کې چې نه دی هغه د 600 دی مثلا ويعين الذي فيه الخيار او چا کې چې خيار دی هغه کې تعین وکي او المذکور ثانيا في الكتاب دا مثلا جمع صغیر کې متن کې دوی ذکر شوی و دا ولې جایز ده وایي ځکه مبيع سمن دواړه معلوم دی او انما جازا ځکه لئن المبيع چې دا معلومه دا او سمن هم معلوم دی اعتراض دا دی رستم مسله راشي یو پکې مبيع ده چا کې چې خيار نشته یو مبيع نه ده چا کې چې خيار دی نو دا کوم چې مبيع ده د کې بيع سیده خو بدی شرط باندې چې د بل بيع بم ور سره کې کم کې چې د بيع خارج دی کم کې چې خيار دی او دو شینو کې یو کې بيع کول بدی شرط چې د بل بم کې د بيع فاسدی خیالم ده کنه نه بکاردار چې د کم کې خيار نشته کوم فاسد شي کنه راسي په نه جوابدار به مسله چې تا څنګه وکړم د قشان ده البته دومره ده چې فساد دوه قسمه ده کله فساد قوي کله کمزوري چې کله فساد قوي نو کوم کې چې به سي هغه تم ضرورت کوي غم فاسد او چې فساد ضعیفي هغه ته ضرورت نه کوي پوهیږي دلته فساد ضعیف دی ولی دلته دا کم کې چې خيار دی کنه او عقد نه خارج دی دا مبيع خو دا کنه محل د بيع دی او فساد ال قوي وي چې دا کم کې کم چې خارج وي هغه محل د بيع نه لکه بالکل لکه هور او غلام ور سره خرڅي غلام په دې شرط خرڅوم چې هور به مالي نو ولته هور کې دومره کلک فساد دی چې بل مزان سره څه کوي فاسدي او مدبر او خالص غلام د دې بیان روان دي نه مسله کتاب کې را روانه ده نو مدبر کې فساد کم دی نابل ځان سره نفاسد دلته د دقه بشان مثال لکه مدبر والا اوره وقبول العقد في الذي او قبل العقد باغي کې فيه الخيار وان كان شرطا اگر چې دای شرط ګرځولې دی لینقاده في الاخر چې به د منعقد شي په بل کې غیر بار شرط ګرځولې کنه خو لكن هذا غير مفسد للعقد ده عقد نفاسدي بدی بل کې ولی لکونه ذکر اچا کې چې خيار دی دا خو محل د بيع ده کنه هکذا هور و نو بس به دی بل کوم فساد را وصله دا مسله را روانه ده کما اذا جمع بين قن ومدبر لك قن ومدبر دا دوله جمع کینو قن کې به صحیح ده بدی شرط چې مدبر کې به امکان نو کې چې شرط ولګو مدبر هغه محل د بيع ده دا فساد ضعیف ده او که هور به ټیک نه وي څو صورت شو دوا دریم لک برو ګورئ تفصیل د سمنو وکي هدایت د دوه غلامان در خرڅومه د یو غلام په 1500 د بلم په 1500 او هدایت وي ماته په یو کې خيار یا زو ته په یو کې درته خيار دی کم کې خيار دی دغه تعین ونی شي دلته سمن معلوم دی مبيع مجهوله ده دام جایز نه ده وورا والثالث يفصل تفصيل لسمنو کی ولا يعين البته چا کې خيار دی دغه تعین ونی کی څلورم
چا کې چې خيار دی دغه تعین وکي الګ دی بلانکی کې تخيار دی او 1000 روپۍ معنی دواړه فی 500 د دې بیانونه کې ندی صورت کې سمن مجهول دی مم بیا فاصله ده ولا يفصل ثمن تفصيلونه کې ولقد فاسد في الوجهين دي دو وجه کې مقد فاسد ده اول صورت کې یعنی دریم کې لف نشر مرتب ده لجهاله المبي او دی بل کې لجهاله الثمن تقسم وکړه لکنه مخکې راځي جی قال امام محمد فرمایي رحمه الله ومن اشترى ثوبين على ان ياخذ ايهما شاء بعشره وهو بالخيار 3 ايام فهو جائز لک برو ګوري جی زه دکاندار ما کپڑے خرڅوم هدایت لمي درې کپڑے ور کړی هدایت رانه درې کپڑے واخیستل او ماته ویلا چې فی کپڑا 50 روپۍ دا ما وته ویل فی کپڑا 50 روپۍ دا خبره وشوه به وره هدایت را لې کپڑا می پکار دا زم ټیک د هر دا کپڑا په سلدام په سل ټولی په سلی هدایت وی درې کپڑے د نزوړم او یو کې بابا یکوم ماته به خيار وی او بسل روپۍ دلته 10 روپۍ مثال ور کړي 10 روپۍ معنی باغ کپڑے کم چالما ما ول ټیک د ندا به صحیح ده کنه وی او دا صحیح ده څو کپڑے وی وړلې درې او که څلور وی وړلې نه به وی دا صحیح نه ده او تو ګوره ومن اشترى ثوبين چا چې واخستلې دوه کپڑے کتاب کې شروع د دوه کپړو نه کړي دا خو تر دریو پورې څه ده جایز ده او څلورو کې على ان ياخذ ايهما شاء چې اخلي به کم یو چې بده دوړو کې خو خشي په څو بیلی 10 روپو بیان وکړو د خیارتین ویل کېږي ښا د هم معتبر شو موږ د خیارات بیان کړو کنه خیارتین معتبر شو د خیارتین پرون موږ مسلم کړي او هو بالخيار 3 ايام او د بخيار وی درې ورځې خيار شرطم بکراله دا جایز د یاوجب هو جایز او کدرې کپړې وی وړلې فی کپڑا بلس روپۍ د جواب کی والما درې ورځې پورې ما ته خيار وی الکه صورت مسله خو ګډوډ نشو درې کپړې وی وړلې دوه کپړې وی وړلې فی کپڑا بلس روپۍ دا یو بابا کی علما ته خيار وی تر درې ورځې پورې کې پکې ونه ویلم جمعي کبیر کې دی او دغه مفتبی د بهم سیدا دې بیان روان دي ندم صحیح شو لو کڅلوري ویل به قران دی وره وکذالک السلاسم سیدی فإن كانت 4 كسلور قبل يوجد كل 4 أصواب نفل بيو فاسد تصبوا يشري مليش مخكرة زين والقياس يفسد البيع في الكل لجهالة المبيع وهو قول ظفر والشافعي الأكبر وقولي قياس تقاضى دا شيء دو کپڑے یو کدری هغه کوم دی بیا فاسد شي ولی مبيع کما یو وخت مسله وکړه سمنو تعین خو کړي فی کپڑا بسلسل بلس لس روپۍ اخو متعین شوی خو مبيع به هم سره مجهوله ده نه رسي نو دغه مخکنی مسلې بشان شول بکار د چې بیا فاسد شي دا قیاس تقاضا کوي امام ظفر او امام شافعي رحمهم الله هم دغه عملی کوي هم دا فاسد ده وګورئ وتا والقياس قياس تقاضا ده يفسد البيع بيع فاسد شي في الكل بټول کې وجه لجهاله المبيع جاهل مجهول ده کما کپڑا بالی پته نه لګي وهو قول ظفر والشافعي رحمه الله نو قياس وی چې بيع د فاسد دی برګوري جی استحسان وی کنه وی د بيع دي صحیح شي وجه سره وی جی حاجت د غشان قصه ته حاجت خلق دوا یا درې کپڑی وړي یا خدای چې چاله وړي هغه پکې به ځان لې وخو خي او یا دا ځان لې خپل نه پیږي بل پوي سړی ته خي نو خلق دوکه کیږي حاجت دې چې دغه شان کپړې ویسي او حاجت شي کنه تنزل منزله الضروره والحاجه تنزل منزله الضروره عامه او خاصه 31 نمبر ماده ده حاجت په منزله د چاوي ضرورت وي او ضرورت چې د ضرورت تبيح المحظورات 21 نمبر ماده ده او ضرورت خو ممنوعاتم جایز کوي نه رسي به امنګ استحسان مبارک ویلي استحسان څلور قسم دي استحسان بالاثر استحسان بالاجماع استحسان بالضرورت او حاجت استحسان درې وړ قسمونه شي د بقياس معنی اولای دلته استحسان بالضرورت د بقياس معنی اولاد موږ د استحسان منو جایز ده ولی حاجت دی وتا څنګه حاجت دی بیان مولا وکړو خپل نه پیږي بل ته خیزه کې وړي یی بل لالی هغه خو هغه د باره وړي نو حاجت دی کنه دی نه د دوکې نه بچ کیږي وجه الاستحسان دا ان شر الخيار
دا خيار شرط چې مشروع شوه دی مولوی صاحب دا خبره مې کې پریخي وا دا خيار شرط من پرون ویلیو ابل پرون دا د حاجت په وجه مشروع شوه دی یعنی استحسانا مشروع شوه دی څنګه چې خيار شرط مشروع شوه او د حاجت د وجه نه دلته د خيار تعین چره کنه دام مشروع دی دام د چا د وجه نه مشروع دی سمونه ویلا خيار شرط مشروع دی د حاجت او ضرورت د وجه نه دغه شان ضرورت او حاجت په خيار تعین کېم دی چا مشروع دام څه شو مشروع شو وسم بیان شوی وته ګورئ وجد استحسان دا چې ان شر الخيار د مشروعواله د خيار شرط چره د للحاجت حاجت د وجنه ده اله د فل غبن دي د بل چې سره د ځان نه دوک لري کی ولی ليختار ما هو لو فقو چې بدري کپړو کې هغه کپړه غوړه کی کما چې د سر او فقدا یعنی د تنفور کوي ارفق واللفظ ده کنه ارفق معنا انفع ده او یا اوفق معنا د حال سره ډیره موافقه ده والحاجه الى هذا النوع من البيع متحققه او حاجت دي قسمه نوع د بيع متحقق ده یعنی خيار تعین یادي څنګه خيار شرط حاجت دغه شان خيار تعین تم حاجت ده لانه يحتاج الى اختيار من اورکنا ځکه احتیاج وي دیتا چې غوړې کی هغه څوک یثق به چې مشتری بچا اعتماد کی چې غره وي دا ټیک ده او اختیار من یا هغه څوک غوړه کی او اختیار من یشتریه لاجل چې چاره بر مشتری لی چې غزان لغوره کی پلان کې له مزنانه حقوق دکان ته نه رو بس ير څوک کوړته ولوړي به زنانه خوخی ولا يمكن تاسو پیږي خنو اعتراض حاجت نشته ولې نشته بای دی ولامداسي ورکی کنه زلال شه بای مکه وای وېسا وای بای څه لیوانه نه دي چې بغیر د بای نه وته وې څه کوړته څه وړه به تیرا وړه بای دا سینه کوي نه پته ولګي د حاجت دی بای ته بای نه غیر بای داسي نه کوي پته نه لګي پوه شوي کنه حاجت خوده چې چاته خي هغه وګوري یا چاله اخلي هغه وګوري ته حاجت دی خو کته د حاجت په دې طریقه پوره کیږي کنه مسجد ولور کې وېسا وینا سي بای چاله نه ور کوي ولا يمكنه البائع قدرت نه ور کوي بای هم دي مشتری ته من الحمل الیه چې چاته خي هغه ته وېسا الا بالبيع ببي بطريقه او اجازه ور کوي نو لند دا کنه د خیر تعین چې فکان فی معنا ما ورد به شرع دا ما غشن هغه شان شو چا باندې چې شرع وارد ده شرع په چا وارد و په خياري شرط هغه باره کې حدیث راغلو حدیث مېلو څنګه حبان ابن منقذ نمي څنګه د صحابي منقذ اوريجي غير ان هذه الحاجه تن وس اعتراض چې حاجت دې کنه خيار تعین کې نه به د درې کپړو قید ولي ولګاولو څلور پنځم ک کنه ويار کپړې درې قسمي یو اعلی یو متوسطي یو ادنای نو بس پدې کې حاجت پوره کیږي څلورو می حاجت نشته نه کوم ځای کې حاجت او ټیکی کوم ځای کې حاجت نو ابني ټیک واورا غیر ان هذه الحاجت شریتن دفع او د ختميږي بالثلاث باندې لوجود الجيد والوسط والردي فيها زګ دریو کې جيد وي وسط وي او ردیم وي بګي والوسط تاسو په شولې اعتراض وکړه هدايت شعر دلته هم بیا مجهوله ده کنه وایي چې جهالت شکل مفزيل المنازعه نوي فساد به کې نه پیدا کوي دلته مفزيل المنازعه نه ده اورا والجهاله لا تفزيل المنازعه في الثلاث پدریو کی جهالت مفزيل المنازعه نه ده ولي لتعيين من له الخيار اسیم تینا غڅو کی چته چې خيار ده نو پکار دا وچی څلورو کې جایز شوی لګ برو ګوري په څو کې جایز شوی څلورو کې وایي چې څلورو کې نه ده جایز د جواز د بار دوه علت دي هدایت څو یو حاجت چې دا خره دا خنه د ما د بارکه مخه د چاله له مغه د بارکه مخه ده دغه د حاجتو د جواز یو علت څوک حاجت او د جواز دویم علت چې هغه مفزيل المنازعه نه جوړیدلو څو علت د جواز دوا نو بدري او دوا کپړو درې کپړو کې دواړه علتونه موجودو حاجت هم مفزيل المنازعه نه جوړیدل توجه جی او څلورو کې لیکل بنه کې کتاب کې خپل شته څلورو کې په دې دوه حاجتو کې یو شته یو نشته د دوه علتونو کې یو شته د جواز او بل علت د جواز نشته دا خوشتره چې کله کله په دریو کارنی کېږي حاجت
مفضی المنازعه چې څنګه دریو کې نه دغه شان په څلورو کې نه یو پکې خوخی بس صحیح جګړې د خبره نه رسی دا علت د جواز شته خو حاجت چې ده کنه هغه علت و د جواز نشته ځکه حاجت بدریو پوره کیږي څلورو می ته ضرورت نشته ده نو د جواز څو علت دوا او دلته بلې څلورو کې یو موجوديږي او دا قانون دی چې کله علت مرکبه وي او علت موجود شي صحیح د حکم راځي خو که علت نیم موجود شي نیم نه به حکم بدلیږي لکه برېوا کې به موږ لراشي که موږ نور انوار کې ویلو قیاس کې حسامی کې شکل قدر او جنس دواړی نو حکم ابدار تفاضل حرام لاس پلاسم شرط څه ده کنه او چې کله قدر وی جنس نه یا جنس وی قدر نه نه به تفاضل جایز خلاص تفاضل جایز شو کا تفاضل حرمت کی زکات مشوا البته لاس پلا شرط ده حکم بدل شو کنه شو دقه شان واوره وکذا فی الاربعین دغه شان په څلور کې دا یعنی مزید المنازعه نه جوړیږي الا ان الحاجه الیها حاجت څلور می قبلې دا غیر متحقق ده وسراشه والرخصه ثبوتها بالحاجه دا رخصت چې دا به جایزواله اغه ثبوت د رخصت د دوه وجونه رخصت د څو وجونه ثابتو ما ویلو جواز د بار څو علت او دوا یو بالحاجه یو وكون الجهاله غير مفزيه الى المنازعه دو وجه یو حاجت او جهالت بمفزي منازعه لرنو دو کنا وسراشه فلا تثبت باحدهما فيو باندې نه ثابتي ګرل ته یو علت ده هغه مفزي المنازعه نه ده داشتا خو حاجت خبره بګی نشتا ولې څه باور دا خو دې خبره وسنۍ زمانه کې کپڑے بدرې قسم نه په یو کپڑا کې شل قسم نه چې څومره قسم نه کنا ټول کې جایز دي حاجت دی ورته دا مسله زده شو حضرت فقه البوی کې لیکلي دي ښا ګوره یو دا ثم قيل يشترط ان يكون في هذا النقد خيار الشرط اوس دا مسله چې د خیارتین کې به خيار شرط وي کنه به وي نجامه صغیر عبارت منګ ویل ته ویلو درې ورځې پورې ما ته خيار وي مال دا جمله بیات ساتي درې ورځې خيار قصه وکړه تاسو متن کې وګورئ او بالخيار 3 ايام دا جامع صغیر عبارت ده ندلته معلومی کې خیارتین کې شرط دی خيار شرط بم لګي درې ورځو او جامع الکبیر کې ور سره خیارتین کې دا شرط نشته دی چې درې ورځې پورې بخيار می یعنی خیر شرط به کې نه ذکر کړي او مقه مفتا به دی نو د جامع الکبیر په تر ذکر واو کنه نو ما وخت ویل دا اتفاقی ذکر شوی دی دا ور سره شرط نه دی هم دغه مفتا به راي دا وره وقيل چا ویلی دي ثم قيل چاویلی یشترط و یکون فی هذا العقد چې شرط دی چې بدی عقد کې دي څو کم وي خيار شرط وي ما خيار التعیین او المذکور فی الجامع الصغیر کې دغه شان ذکر دي وقيل چاویلی دي عمده مفتا به رای د فخر الاسلام بزدوی رحمه الله ویلی لا یشترط خيار شرط بګي شرط نه لري او المذکور فی الجامع الکبیر کې دغه شان ذکر دي فیکون ذکره نبی جامع الکبیر سره چې ټچ لګو څه وکړو ويجب ذکر د خيار شرط د خيار تعین سره على هذا الاعتبار په دغه اعتبار کې جامع الکبیر کې دی هغه به وفاقا دی اسی اتفاقی و سره ذکر کړي به تور شرط نه دی عمده مفتا به رای ده علامه شمیم د سلی کلی و اذا لم يذكر خيار الشرط لابد لکبر وګورئ خنو کې خيار شرط ذکر نکی او مفتابی رای دام وا چې خیر شرط ذکر کول ور سره ضروری نه دي نه کې خیر شرط ذکر نه کې هدایت کپڑے وی وړلې درې جوړې څلور جوړې او جی یو پکې اخلم 50 روپۍ هر وی 10 روپۍ قیمت دې زړه مساله ده اما ته بخيار وی نو به دې لپاره د مودي سره بچکو وی چې دلته امام سی وی درې ورځې کې بګوردن نه کار کوي او صاحبان وی چې درې ورځې شرط نه ده څنګه خیر شرط کې هغه مودي د بارا څه وخت مقرر نه غني کله سره یاد کړی کې بنزل لسفه ټول کې صحیح کیږي اورا واذا لم يذكر خيار الشرط ذکر نشونه بلا بد من توقيت خيار التعيين به د خيار التعيين د پرم وخت مقرر ول بکار دي نو به بالثلاثين د ودي امام سے بنظمانه د خيار شرط بشان درې ورځې بوي وبمده معلومه او مودی معلومه ایتهما كانت کما چموي عندهما در چارای دا صاحبانو او دې کې مفتابی کما دا نام تور د امام سے بغیر ته مفتابی وي او موږ ویلو ک چری شی داسیو چې درې ورځې کې حال نه معلومې د لوبې صاحبانو هغه مفتابی دا
ثم ذکر فی بعض النسخ اشترى ثوبین برو ګورئ بعض نسخو کې اشترى ثوبین لفظ راغلی دی لکه زمون کتاب کې دی ومن اشترى ثوبین داسې ده او بعض کتابونو کې داسې راغلی دي اشترى احد الثوبین او سیم دا یو دی احد الثوبین ځکه دواړو خنالي والی مبیا یو ده نو دا دوی چې ذکر کړي داسې مجازن دی بعض معنی اطلاق د کل شوی دی اورئ ثم ذکر فی بعض النسخ کی دی اشترى ثوبین وفي بعضها کی دی اشترى احد الثوبین وهو الصحيح ولي لان المبيع كذا في الحقيقه احدهما خيودا او اخر خو فقط امانت ده نو الاول دا ثوبین چې ویل هغه سره به څه کوي چې هغه تجوز او استعاره ده مجاز دی هغه استعاره ده ذکر د کل کړي مراد دی نه باز دی ولو هلك احدهما او تعيب لازم البيع فيه بثمنه وتعين الاخر للامانه لکبر وګوري ماغه مسله شروع ده هدایت دو کپڑے ویوړلې پدې کې یو کپڑا هلاک شولا یا دا صاحب بګراله چې بخینو می بدل شو نو حکمدار کم چې باقی باتې د مقم بیا شولا اوس باغه علي وای شوي کنه غلط می ویلو کم چې هلاک شولا توجه یا کوم کې چې براله ماغه مو بیا شولا او دا کوم چې بل ور سره ده اب تور امانت پاتې شولا اب تو واپس کیو کوم چې هلاک شوی اب جن شوی دغه پیسې به هم دغه ورکی اورا ولو هلك احدهما كشريو بك هلاك شولا او تعيب يا بك براله لازم البيع فيه نو دغه اب جن کې هلاك ولا کې بیا لازم شولا به سمني ما غلس روپي لازم شولې وتعين الاخر او اخر چوا اروغه هغه متعين شولا د امانت د پاره وجه ويجي دا کوم چې اب جن شولا هغه وس واپس کولې شي روغه نشي یو خو امانت وا هغه وس امانت حکم باغې نه لګي چې روغه واپس کی نو په کوم چلېږي باغې به ولګو الامتناع رد ذکرت من شلو بالتعيب عيب بکراله او کدواړه هلاکه شول هدایت تاسره نو به حکم داده د هرې کپړې نیم سامان بلازم شي د هرې کپړې لس روپۍ ویلې وکنه نو بس لس روپۍ بلازم شي 15 د یوې 15 د بل پیږي به او هغه باقی امانت او امانت کی هلاکت کی به توان نه مجموعه د لس روپوي اور به کی ورلڅو مجموعه د شلو وی شلو لس دی وی لس د بلې وی یا یو د شلو بل د لسوا مجموعه څو وی دیرش تاسو پیږي دواړه هلاکه شولې نو د دواړه دی به بم نیمه پیسې ورکی د بلې بم نیمه ادا چې وشي نیمه یې امانت واغې توان ختم شو ولو هلاکا جميعا دواړه هلاکه شولې په یو ظلمانی ویلو من کشری اول کم هلاکه شوله به خدا بل امانت تپات شولا خو ویلو يلزمه نصف الثمن بلازم شي يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما ولملسب لشيوع البيع ذکر شریک شولا بيع او امانت په دواړو کې ولو كان فيه خيار الشرط لو ان يردهما جميعا لکبر وګوري دا بل مسله کچری د خیارتین سره خیار شرط هم هدایت نو به خیارتین کې داو چې کوم عالم اب عالم او کوم چې عالم واپس کوم به او خیر شرط کې دا دی چې عالم کنه علم نو کې خیر شرط به وته د دیم لا اختیار شته چې وم نالي دغه کې خدا خیار وي او خیارتین کې داو چې کوم نه علم کوم علم وګورئ نو بده کې چې شریک خیار شرط د جایز دا يردهما جميعا چې دواړه واپس کی ولو ما تمنوا الخيار فلوارثه ان يرد احدهما لکبر وګورئ مې سب چاته چې خيارو هغه مړ شو نو دا ورثه ته خبره را منتقله شوله هغه چې خو شي ودی والی ودی واپس کې برونم خیرتین کې انتقال خبره کړي وکړه نه رسې په هدایت مړ شو نو رسول می اختیار دي دغه دوه کپړو کې کمالي کمنالي ولو ما تمنوا الخيار فلوارثه وارث له جائز دا يرد احدهما چرت کیو بل دواړو کې ولی مولي سیب دا کم خيار دي دا خيار تعین دي برونم خبره کړي ولی ان الباقي خيار تعین لا باقي دي او خيار شرط چې اخو موت سره ختميږي خيار تعین خلا شته کنه نه موت سره نه ختميږي پرونم ویلو کنه یار خيار شرط ورسو ته نه منتقل کیږي او خيار تعین منتقل کیږي او د خيار تعین د انتقال وجه دانه د چې خيار منتقل کیږي وجه څه اختلاط پرونم ویلو زکه وس کوم مبیا دا کوم نه دا د دواړه یو دي
نو چې کوم مبیه ده هغه ورثو ته د ورثو ملک شو، چې کوم نه ده د بای ده، نو د بای ملک د دغه ورثو ملک سره خلط شوی دی، نو دا خلط اختیار پیدا کړی دی. پوه شولې للاختلاط ولې تاسو پوه شولې کنه. لنډه دا ده چې خیاري شرط انتقال ورثو ته نه قبلي، نو دې کې زماني قسم من نه وتله، نو پاتې څوک دی خیاري تعین دی، چې خیاري تعین دی کې زمانه سم نشته دی. وره ولهذا لا يتوقت في حق الوارث، په حق د وارث کې ولا وخت نه دی مقرر. پدن لګي پوه شوي کنه به وي مسیح وي ما وخت شي وتا ملي سب دی ورثو ته واوري پوره خبره، نه خیاري تعین منتقل شوی، نه منتقل کیږي، او نه خیاري، بلکې هغه ته چې د انتقال راغلی هغه د خلط په وجه راغلی دی، او دا 3 ورځې دي او یا 10 ورځې دي د صاحبانو په نظمانه، دا د خیاري تعین او د خیاري شرط قصې وي. عدالت انتقال د دې شی نه دی راغلی، چې نه دی راغلی نو ورځو قصه به کې وته خلط ده نه رسې په دغه وجه د چې موقت نه په حق د وارث کې هر چې خیاري شرط دی نو غریات ساتي هغه لا یورثو هغه میراث نه چلیږي. وقد ذکرنا من قبل مخکې بیان کړي. ومن اشترى دارا على انه بالخيار فبيعت دار اخرى الى جنبها فاخذها بالشفعه فهو رضا لكبر غوريجي هدایت ما نکور واخصلو او خيار شرطو جی وای ما ته بدري روزي خيار وي نل ټیک ده. خيار شرط باس سرو ده باسو خپل خبره ته واپس لاړو ولی بن شو څنګه وک شيخه کور ایمان واخصلو ما ته ما ته بدري روزه بوري خيار ما ول ټیک ده. به زما دغه کور په دی خوا کې یو کور خرڅېدل بس وخت شماته ورورکی او دی هدایت په شفا وکړه چې دا ظالمه ولی وای دا کور ما خسته په دی گاون کې دې بوجه شفا کوما خا شفا سیده او جی شفا سیده یو حکم دویم خیاري شرط ختم شو ځکه دا شفا چې کوي معلومیږي اخیار خپل ختم کړي دی نو اقتداء به موږ داسې کو چې اول به ومنله خيار خپل ختم کو دا غینه پسې خوا کې کور خرڅيږي هغه باندې شپه کوي د گاون ټوپ په وجه نه رسي په اوره. ومن اشترى څوک چې واخلي دارن کور على انه بالخيار په دې شرط چې ما ته به خيار وي خيار شرط سره والی فبيعت دار اخرى بخرشي بل کور الى جنبها دغه کار د کور په خوا کې فاخذها او د مشتری واخلي دغه کور په شفعي فهو رضن دار زاده ولی دا طلب د شوبې چې کوي دا دلیل د دې خبرې دی چې کم کور کې خيار شرط او خيار ختم کړي او به تم کړي دا لئن طلب الشبهه چې دا يدل على اختیاره الملك دا دلالت کوي به خبره چې د ملک غوړه کړي فيها په دغه مشترک کور کې غیلم دی کنه ولی شوبه خلک لکه چې د گاون zarar ځان نه دفکی او گاون zarar ځان نه خلک له دفکی چې دغه گاونډي خو جوړیږي کنه نو گاونډي کله جوړیږي چې دا کور کې ملک راشي دایمي کې ملک نه رسېږي لانه زکه دا طلب شفه چې دا ما ثبت دا نه د ثابت الا لدفع ضرر الجواري مگر د دې لپاره چې د گاون zarar ځان نه دفکی وذلك بالاستدامه ادا خو لکیږي چې ځان دایم کی ملک خپل دایم کی بس دا میشو فیتضمن لند دا چې دا شفعه دا متضمنه د دې لره چې د دینه مخ کی بيع تام کړه فیتضمن ذلك دا طلب شفعه متضمنه د سقوط الخيار لرا سابقا عليه او د سقوط خيار به سابق وي بچا په طلب شفي کدا سیونه کو کنه د طلب شفي نه پس خيار ختمو نه به خو طلب شفي نه صحیح کیږي نه رسي به انن کې موږ شپږم اصل امام کرخي ویل رحمه الله امور المسلمين محموله على صحه متى امكن دلته صحت دغه شي دا مقدم کو فيثبت الملك بثابت من وقت الشرانه فيتبين واضح شو ان الجوار كان ثابتا دا گاون چو دا ول نه ثابتو الکه دا کسی د امام صاحب درای موافق کوغره صاحبانو په نظمانی خو چې مشتری د خيار بای مشتری د خيار وي نو مبيد مشتری په ملک اسیم راغلی دا چې راغلی دا نو به شو بم کول شي امام صاحب په نظم واغې د وجنه وایو خيار اول ختمو پیږي کنه په دا تقرير محتاج دي يحتاج اليه لمذهب ابي حنيفه رحمه الله خاصه قال امام محمد رحمه الله بجامع صغير کې فرمایي واذا اشترى الرجلان غلاما على انهما بالخيار فرضي احدهما فليس الاخر يرد برو غريجي
هدایت او د حمزه دواړو معنا غلام واخستلو او دواړو ویل موږ ته به خيار وي په شریکه دواړو خيار کو ځانته پدې کې یو چې د هغه په راضي شو نو بل د حق نشته چې غیرت کې د امام سے برای دا همدا مفتابی دا پوه شولې به او صاحبین وای کې یو غوړه کو چې اخلمه او بل ویل چنيلو بس به مرت کیږي یعنی د یو په اختیارولو سره به تام کیږي نه څوک وای صاحبین وای او امام سے وای چې یو اختیار کړل بس با تام شول بلې بیرت کوله نشي او ته ګورئ وإذا اشترى رجلان کله چې دوه کسان والی غلام على انهما بالخيار بدي شرط چې دوړو د بخياري شرط وي فرضي احدهما یو بکی راضي شي فليس للاخر بل لنا د جائز اي يرد چې مبيارت کی عند ابي حنيفه رحم الله صاحبين فرمای له اي يرد د جائز د چردي کی وعلى هذا الخيار خلاف خيار العيب وخيار الرؤيا دغه شان مسله په خيار عيب کې ده هدايت او هم زمانه مبي واخستلا عيب بکی ومندلو هدايت ول سره د عيب می قبوله او دی بل ولنی قبلهم امام سیبو یو بس کولې نشي صاحبینو یو بس کولې شي خیر رؤیت هدایت هم زمانه مو بیا واخصل لیدلې نه وا هدایت چولې د ول ما ته منظوره حمزه ویل ما ته نه د منظوره امام سیبوی نی شرط کولې صاحبین وای رد کولې شي تاسو پیږئ کنه اورا وعلى هذا الخلاف خيار العيب وخيار الرؤيا لو ما صاحبین دلیل داده چې خيار دوړو ته ثابت ده چا ته ثابت ده دوړو ته نو چې یو خپل خيار ساقط کو د بلغ خونه دي ساقط کنه هر یو ته کامل حاصل ده په خبره پوه نه شولې او ته ګورئ ان اثبات الخيار لهما اثبات د خيار دوړو ته ان اثبات الخيار لهما اثبات د خيار دوړو ته اثباته لكل واحد منهما دا اثبات د خيار د پوره هر یو ته نه فلا يسقط نه د خيار بن ساقطيږي به اسقاط صاحبه ولکه د سکو هدایت وای ما تقبل او حمزه خبره ته ختمه کړه خو حمزه ته ضرر ده او دا څه تصرف کول چې بل ته ضرر دا صحیح ده هم ویلونه دي صحیح لما فيه ذکر بدی سقوط کی خو ابطال د حق د دویم راضی ولو امام سے بوتوي امام سے ډیر مضبوط دلیل وای ځکه مفتابه دي الکه ما بده دوړو باندې د مبي خرڅ کړلا اوس خیر شرط کی هدایت وای ما ته منظور ده او د حمزه وای ما ته نه د منظوره او دا واپس کو دا مبیا واپس کو نبی با د مبیا نیم ازمای او نیم به د هدایت ویغه قبول کړی دا نیم بزمای شي او نیم به دغه شي نو مخ کې مبیا ازمازان له وسره سبا کې شرکت رااله او شرکت په شي کې راتل عیب دی نو بای ته نقصان دی بای غریب ته شی عیب جن کو نو د سکار کول چای کې بای ته نقصانی دا صحیح ده هذا سيوارا ولو ان المبيع چوا خرج دعوت و عن ملکی د بای د ملک نه غیر معیب عیب پکینو بعیب الشرکه د شرکت ولا عیب فلو رده کچری د مبيع واپس کی حد ما یو پک خپل حصہ واپس کی نو رده واپس بشي بایتا معیبم به عیب پکی وی د شرکت والا او بده کی وفيه الزام ضرر بده کی یو لازم شو ضرر دا ضرر چې زائد ضرر دی تاسو پیږی کنه کته اعتراض کیوې جی دی بای چې دوړو د خيار ور کولو دا بده معنی راضی وو چې ځکه یو نه غستله یو خو دی والی کنه خو بس ما دغه به شریک شي دا خو باغی راضی و کنه پوه نه شي په چې دوړو له خيار ور کو د دې خبرې دلیل شو کې یو نه غستله یو به والی چا چې واغستله داغه او زما یعنی د بای به شي شریکه دا بده معنی راضی وو دا دلیل د دې خبره دی چې بده راضی وو وینا یو دا به دلیل د دې خبره علي د دې خبرې الوي چې بل صورت نه ودل بل صورت شته کنه بل صورت څه دي چې دواړه دی واخلي یا دی دواړه واپس کی دلته څنګه دا بل صورت شته چې دواړه دی واپس کی نو د سینې شوی چې د دې خبرې دلیل دی چې یو دی والی یو دی واپس کی ویږي به بل مسله شته وليس من ضرورت اثبات الخيار او نه دی خيار ثابتول دوړو ته چې بای دوړو ته خيار ثابت کړی دي د ضرورت نه ده الرضا برد حدیما چې بای دی بدیم راضی وي او دی واپس کی ولی دا به ال سیوه چې بل صورت نه ویلن کېدل ته بل شته لتصور اجتماعهم على رد وځکه تصور د دې شته کنه چې دوړه جمع شي برد معنی قال د قدرت مولا فرمایي ومن بابدن على انه خباز او کاتب وكان بخلافه فالمشتري بالخيار ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء ترك لك برغوري دا د خيار یو بل قسم د دې ته ویل کېږي خيار د وصف مرغوب او دام شرن معتبر دی هدایت باندې ما غلام ور خرڅ کو
په دې شرط چې لکه دا خباز دی روټۍ پخی یا کاتب دی لیکل کوي د چې غلام ویوړلو کنه نه روټۍ پخولې شولې خباز ته کې خباز وایي دا خباز کا خب نو به روټۍ نشو پخولې یا بل صورت کې لیکل نشو کولای واپس کولای شي یا واپس کولای شي ولی هدایت چې بکم وسب معنی اخیستی واغه وسب پکې نشته ندی د وجنه په بیا کې مبیا کې د وسب کمیرا لو کله چې مبیا کې د وسب کمیرا شي دا د څه لکه پکې را لې واپس کولای شي البته د سینې شي کولای چې وي وسب پکې نشته پیسې را تکامي که ځکه د وسب په مقابله کې پیسې ناراضي ومن باب دن چا چې خرڅ کو غلام على انه خباز بدی شرط چې دا روټي بخي روټي بخون کې دی یا کاتب دی وکانه بخلاف یلن کې هغه دواړو هغه په خلاف داغه شو خباز روټي نشوي او دی بل صورت کې کاتب نو نفل مشتری بالخيار ان شاء اخذوا بجميع الثمن دی واخلي او که خوخه شنو پری دي الکه دی اول را تداو یا دی خيار ته کوم خيار وي ویل ان هذا وصف مرغوب فيه دا وصف مرغوب دی په مبیا کې نه دا ينوم شو خيار د وصف مرغوبه خنو دا خيار وتولد نو حکم فيستحق بالعقد نو واجب د پاقت کې چې دا وصف پکې وي او چې کله دا وصف نو نبي بخيار وي تاسو پیږئ کنه فيستحق نو واجب شو په عقد کې د وصف شرط بالشرط شرط لګولې ځکه وصف عبارت ټیک شو مليسب د وصف پاقت کې څه شو واجب شلو په دې مبیا کې ولی په دې مبیا کې دا وسب واجب شو شرط لګیدل دي ثم فواته او به چکلا په مبیا کې یو وسب شرط شوی او غو وسب فوت شي نو باید مشتری ته خيار وي کنه وي به فوات دغه وسب واجبي تخيير ولی لانه ما رضي به زکا مشتری نه راضي په مبیا باندې د ضمیر به مخکې چې ودا فيه کې او دلته به کې مبیا تراجه دي د مشتری نه راضي په دې مبیا باندې دونه او بغیر د وصفه تاسو پیږئ اعتراض الکه دغه شان وصف چې بدل شي نو دا خو په کاردار چې بیا فاسد شي دا خو به مبیا بدل شولا وینه کنه وصف بدلیدل بدو قسمه واغي چې د نوع اختلاف د وصف فيه نوع معنا حکم یو شان وی لک فرق بکی او یو دا چې دا وسب بدلیدل دسی بیخي مبیا بدلی بیخي څه کوي مبیا بدلی ښا لکه واخستی واغه سانډا وخت هغه وی وختلو پیږي کنه دا هغه صورت د حیواناتو کې نر او مزک او خزه کېدل دا نوعی کې تبدیلی ده او دا وسب تبدیلی حسابيږي او د دویم مثال وینځه خسته واغه غلام وختل او غلام وته کول نه شي انسانانو کې مذکر او مؤنث بدلیدل دا جنس بدلیدل دي دا وسب داسې بدل شي مبیا بدل کړل مبیا غنه ده نو وس بیا فاسده ده او زمنګ صورت د کمی واله ده لکه حیواناتو کې چې مذکر مؤنث بدل شي صرف خيار ملاويږي برحال کشری وسب بدل او دغه اوصاف انواع یو نوع بیل وجنس یو به خيار وي به بسوي او کدا اوصاف داسي چې جنس دوړو بدل اخیسته کم وصفو هغه یو جنسو خطه کم وصفو وختلو کم وصف هغه بل جنسو به فاسد دي د دې راځي کې اختلاف د نوعیت ولی لقله تفاوت کم د پاغرازو کې کنه اغراض د دوړو یو شان دي فلا يفسد لقد نفاسدي کې به ادمي کې چری دغه وصف کې معدوم شي بمنزله وصف الذكوره والانوثه لکه مذکر والے او انوثت په حیواناتو کې دلته نوع د دوړو بیل د جنس یو دی او دغه شان تبدیلی چې دا صرف خيار پیدا کوي وصار كفوات وصف السلامه دا د څه لکه سالم وصف معنی خرڅ کړي او هغه سالم وصف پکې وزن نشته هپ پکې وروتلو نو حکمدار چې به صحیح ده خو اختیار دی ولکنی کی ختمول شي واذا اخذوا من ویلو کاخلی اخذوا بجميع الثمن باخلی وجه لان الاوصاب چې لا يقابلها شيء دغه په مقابله کې څه شي ناراضي من الثمن الثمننا لكون هذا اوصاب چې دي تابعات فی العقد د عقد کې تابع وی علامه عرفه او تابع چې دي التابع وتابعون التابع ولا يفرد بالحكم 4647 ماده ده او حکم کې ځان لکیږي